السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا دی چې عمران خان ته په یو ډیر غټ کیس کې یو ډیر غټ ثبوت ملو شوی دی کچري هغه ثبوت عمران خان په عدالت کې پیش کړي نو دا هغه کیس په ډیر زر ختم شي دا هغه کیس ته چې په کوم کیس کې عمران خان یو ځل گرفتار شوی هم بل طرف ته عمران خان دا داوا هم کړی دا چې په ما باندې څومره هم کیسز دي کې کیسز میکسیمم کیسز دا سدي چې په ما دروغ جوړ شوی دي او زه پاکستان کې زه پاکستان نه پرې د مودې ټولو کیسونو به مقابله کوم د ټولو کیسونو کې بزان بیګناه ثابتوم بل چې یو غټ بریکینګ نیوز راغله دی غدار چې عمران خان په انټرنیشنل سطح باندې یو ریکارډ جوړ کړی دی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي چین یو ځل بیا یو ډیر غټ رهنما ته د کرپشن کیس کې پانسی او رولې دا کم رهنما دی او په کم کرپشن کیس کې د پانسی سزا ملو شوې ده چین په حکومت باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي بل طرف ته د انډیا وزیر اعظم مودي د پاره هم یو د خطرې خبر راغله دی به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټول نه پهله خو د عمران خان طرف ته راځو چې عمران خان ته په کم کیس کې یو ډیر غټ ثبوت ملو شي په هغه باندې خبره کوو جی القادر ټرست کیس کې عمران خان ته ډیر اهم ثبوت په لاس ورغلی دی دا هغه کیس ته چې په کم کیس کې عمران خان گرفتار شوی هم بیګا عمران خان په خپل خطاب کې وی چې 2022 اپریل کې نیب چیرمن آفتاب سلطانو هغه وخت کې دا کیس په دې وجه بند کړو چې په دې کیس کې ملک ریاض هم اهم سړیو او بل دا کیس لندن سره هم لینک ته نو دې په وجه باندې د نیب چې کوم چیرمن دا کیس بند کړو په هغه ټایم کې په اپریل 2022 کې یو میټینګ هم شوی و هغه میټینګ حواله سره هم سب اپډیټس دي هغه میټینګ کې ټول ریکارډ ریټن فارم کې کله هم دا سیاسي میټینګ کېږي هغه کې غړ غړ کسان نو هغه میټینګ په پیج باندې یو ریټن فارم کې هم مطلب د ریکارډ کې راځي نو هغه ریټن فارم چې کوم دی عمران خان ته ملو شوی دی په هغه میټینګ کې کمی خبرې شوی او دا کیس ولې کلوز کړو ځکه دا 190 میلیون پاوند کیس ته د لندن سره لینک دی نو په دغه میټینګ کې د نیب کې چې کوم چیرمن هغه دا خبره کړې و چې د کیس کې لندن له هم تل غواړي مطلب دی کې ملک ریاض هم انوالو دی او لندن له پکې هم منډه تړه ده نو په دې وجه باندې هغه دا کیس بند کړو او بل 190 میلیون پاوند چې کوم دی هغه اوس هم د سپریم کورټ په بانک اکاونټ کې پراتی نو عمران خان او چې دا زموږ غټه مسله نه ده د کیس کې زما سره پرسنل یو فائدہ هم نه پرسنلی دی کیس نه د 190 میلیون نه یو روپۍ هم ما پرسنلی نه د خوړلې او دغه روپۍ اوس هم د سپریم کورټ په اکاونټ کې پراتی دی او کچاري دی وای چې سپریم کورټ د پاکستان اکاونټ نه دی افیشل ګورنمنت اکاونټ نه دی نو دغه سپریم کورټ اکاونټ نه دی سټیټ بانک اکاونټ له پیسې شفت کړل شي نو مسله ختمه شو بل طرف ته عمران خان یو غټ نېشنل انټرنیشنل ریکارډ جوړ کړی دی په ټیک ټاک باندې ټیک ټاک کې چې څومره هم سیاسي کسان دي هغه کې عمران خان په نمبر 1 شو په 18 غنټو کې د مطلب 1 میلیون فالوورز په 18 غنټو کې عمران خان پوره کړی اوس د عمران خان په ټیک ټاک باندې ټوټل چې کوم فالوورز دي 5.6 میلیون فالوورز دي چې دا په دنیا کې یو هم ځاسي سیاسي لیډر نشته چې داغه دومره ډیر فالوورز وي نو دا ریکارډ هم عمران خان سره د بل چې کوم غټ خبر راغله دی هغه د چین حواله سره دی چې چین یو بل غټ سیاسي رهنما د 500 سزا ورکړه ده د چین یو صوبه را چې نوم یې زینجیانګ دی داغه یو سابقه صدر او چې په هغه باندې د 25 میلیون کرپشن الزام او کرپشن چې کوم دی چین په هغه رهنما باندې ثابت کړی دی او هغه له د 500 سزا او رولې ده چین واحد داسې ملک دی چې دی کې د کرپشن په سزا مطلب ډیر سټریکټلی رولز هغه فالو کوي په دنیا کې داسې یو ملک هم نشته که تاسو وګورئ نو چین کې د کرپشن چې کوم ویلیو ده د کرپشن کوم ریشو ده هغه ډیره زیاته کمه په دې وجه باندې را چې الته کم سړی کرپشن وکړي هغه ډیره سخته سزا ملاویږي اوس دا یو سابقه د یو صوبې صدر چې هغه باندې د 25 میلیون کرپشن الزام او هغه په ثابت شو د چین حکومت هغه د 500 سزا او رول د کاش داسې حکومت په پاکستان کې هم راشي داسې رولز په پاکستان کې هم راشي کغه ډیر هم سابقه وي ک ډیر زوړ هم په پاکستان باندې حکومت کړي او په هغه باندې کرپشن ثابت شي نو کغه له شرط سزاګان شروع شوي نو په دنیا کې نه په پاکستان کې به داسې یو سیاسي کس هم نه وي چې به کرپشن وکړي او بیا به کرپشن مطلب سیاست لبا یو ایماندار سړی زی دا غلب سیاست لبیا زی هم نه ځکه دای به کرپشن کوي ولته بوله د 500 سزا ملاویږي نو چې یو کس له هم 500 ملاوي شي نو بل به د کرپشن سوچ هم نه کوي بل طرف ته انډیا کې چې کوم د انډیا چې کوم وزیر اعظم د مودي غله هم یو خطر راغلی دغه کرسۍ له خطر راغلی په دې وجه باندې څنګه چې عمران خان خلاف 14 پارټیانې پاکستان کې رايوځې شوې او د عمران خان حکومت راغوزل نو سیم ټو سیم هم دغه رنګ په انډیا کې 26 سیاسي پارټیانې رايوځې شوې دي په څه وجه باندې رايوځې شوې دي 2 هفتو داسې په انډیا کې یو ځای د چلته حالات ډیر زیات خراب شوې دي نو د هغه حواله سره دغه 26 سیاسي جماعتونه رايوځې شوې دي او مودي لوي چې موږ سره کېنه چې په دې مسله باندې خبرو کو خو مودي ور سره نه کینی نو اوس دغه جماعتونه وایي چې موږ به د مودي خلاف تحریک
کې عدم اعتماد راولو. دغه 26 سیاسي جماعتونه به راوځي کیږي او د مودي حکومت په راغورځي. او کچري مودي وسره په دغه مسله باندې کېناست او په دغه مسله باندې خبرونه کو دغه مسله حل نکا. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریک کړ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.